شپږمه سپاره نهم رکوع سورة المائده پنځم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو علیہم اے محبوب تلاوت کا دویتا نبأ خبر ابن آدم زامنو د آدم بالحق په حق سره اذ قربا قربانا هر هغه وخت چې قرباني وکړله دوی دواړو په نیاز پیش کولو سره فتقبل من احدهما یو د دوی دواړو کې د حابیل والا قبول شوه ولم یتقبل من الاخر او دا بل یعنی قابیل والا نشوه قبوله. قال لاقتلنک قابیل ورته وی زه به ضرور ستا قتل کما. قال انما يتقبل الله من المتقین حابیل ورته وی بېشکه الله یې قبلوي هغو خلکو نه څوک چې د الله یره لري. لئن بسطت الی یدک که ته چېرته خپل لاس ما طرف ته رانږدې کې لتقتلني لپاره د دې چې ته ما مړ کې ما انا بباسطن زه نه یم تا طرف ته دراز کوونکی ید یا خپل لاس الیک ستا ته لاقتلک ای قابل چې زه تا مړ کما. انی اخاف الله بېشکه زه یریږم الله نه رب العالمین چې پالونکی د جهانونو دی. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک زه دا غواړم چې ته زما او خپل ګناهونه په خپله تله کې واچوې فتکون من اصحاب النار او ته وګرځېږې له دوزخ والو نه. ذلک جزاء الظالمین دا بدله د بې انصافه خلکو په سزا سره. فطوعت له نفسه پس د نفس دی راپورته کړو قتل اخیه د ورور په مړ کولو سره. فقتله د حابیل قتل کړو فاصبح من الخاسرین دی وګرځېدلو نقصان والو نه. فبعث الله غرابا الله راولېږلو یو کارغه یبحث فی الارض هغه ځمکه وکیندله لیریه لپاره د دې چې وښایي ده ته کیف یواري سوءت اخی څنګې به دی د خپل ورور لاش خښوي. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب های خرابی زه خو دې کارغه په شان هم نشمه فاواري سوءت اخي چې ما د خپل ورور لاش خښ کړی و. فاصبح من النادمین دی وګرځېدو له شرمندګي کوونکو نه. من اجل ذلک د دې په سبب سره كتبنا على بني اسرائیل مونږ فرض وګرځولو بني اسرائیلو باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس پس څوک چې قتل کی بغیر د څه بدل یو ځان او فساد فی الارض یا پنیت فساد سره په ځمکه کې کانما قتل الناس جمیعا گویا کې د ټول خلق مړه کړل. ومن احیاها او څوک چې یو نفس ژوندی کی فکانما احیا الناس جمیعا گویا کې د ټول خلق ژوندي کړل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات بېشک ضرور دوی خواته راتګ وکړو زموږ رسولانو په روشن دلیلونو سره. ثم ان کثیرا منهم بیا هم ډیر دی په دوی کې بعد ذلک دین رسو فی الارض په ځمکه کې لمسرفون اسراف کوونکي. انما جزاء الذین بېشک بدله د هغو خلکو یحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي الله او الله رسول سره ویسعون فی الارض او ګرځي په ځمکه کې فسادن په فساد کولو سره. ان یقتلوا هغه دا چې دی یو وشمارئ مړه کوي او یصلبوا یا پانسۍ ورکوي او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا د دې خپې او لاسونه الټه
په حساب سره کټ کوي او ينفو من الارض یا د خپل ځمکې نه وباسئ ذلک لهم خزي دا دوی د پاره رسوایی د په دنیا کې ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دوی د پاره په آخرت کې لوی عذاب دی الا الذين مگر هغه خلق تابو چې توبه یې وکړله من قبل مخکې ان تقدروا علیهم دوی په کابو کې راتګ نه مخکې فعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم بے شک اللہ بخن کے مہربان دے.